غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وړوکی ماشوم دی، سفر باندې روان دی. مور ورته وایي بچی قافله کې لاړ شه علم حاصلېدو دپاره، او بیا ورته فرمایي چې په دغې جامو کې په جیب کې مدرله 40 روپۍ هم وګنډلې، چېرته د په کار باندې راځي نو دا پیسې استعمالوه. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وړوکی ماشوم دی، لار کې قافله باندې ډاکوان رالل، ډاکوانو ټوله قافله لوټ کا، چا سره څه پیسې وې هم ترې نه واخیستې، چا سره زیوراتو، چا سره د ژوند تېرېدو اسبابو، ټوله قافله یې لوټ کا. وړوکی ماشوم هم ولاړ دی. ډاکوان رالل، ماشوم ته ویې بچې ته څنګه روان یې او تا سره څه دي؟ ورته وایي چې صاحبه ما سره دلته 40 اشرفۍ په جیب کې مور راته ګنډلې دي، ما سره خو نور څه نشته، خو دا 40 روپۍ را سره پرتې دي. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تا ډاکو حق حیران پاتې شو چې خلک چا سره څه ویښ لپ راشي هغه ترېنه پټوي، او دا ماشوم وایي چې ما سره 40 روپۍ دي. تلاشي یې واخیسته، ډاکوانو خو پیدا یې نه کړل. آخر غوث پاک ورته فرمایي دلته راله مور ګنډلي، چې کله یې کلاو کړي همغه 40 اشرفۍ وې. ډاکو ورته وایي ولې د دروغ نه وې؟ جواب ولا ورکوي چې ای صاحبه دروغ ځکه نه وایم چې مور راته ویلي بچی هر څه کوه خو دروغ به نه وایي. د چا ظاهر د باطن سره برابر وي، د چا باطن د ظاهر سره برابر وي، هغې ته صادقین ریښتوني خلک وایي. حضرت غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ باطن دعوه چې پوښتنه ته وشي چې تا سره څه دي، باطني دعوه چې صرف دته پته وه چې ما سره 40 روپۍ دي، ظاهر یې د باطن سره برابر کو، وی وایي چې ما سره 40 اشرفۍ دي، ظاهر او باطن یې برابر کو. ډاکوان ورته وایي چې عجیبه ماشوم یې، دروغ ولې نه وایي؟ آخر ډاکوان لاړل خپل مشر سردار ته وایي سردار ماشومانو په دغه قافله ماشومانو کې یو ماشوم دی، هغه دروغ نه وایي. ټوله کیسه یې ورته تېره کا چې هغه موږ ته خپله ویل چې ما سره 40 روپۍ دي. ډاکوانو سردار ورته وایي دا ماشوم راوله. چې کله غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ د ډاکوانو سردار په وړاندې باندې حاضر کړی شو، ډاکوانو سردار ته هم دغه وایي چې څه هغه نورو کوچو ته دا خبره وکړه، نورو ډاکوانو ته کومه خبره وکړه، همغه خبره غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ سردار ته وکړه. سردار په ذات کې کیفیت پیدا شو. د سردار او د ډاکوانو په سوچ او فکر کې یو تبدیلی راغله، او ډاکوانو سردار خپلو ډاکوانو ته وایي چې دا ماشوم دی، مور خبره نه غورځوي، مور خبره نه غورځوي، او مونږ د الله خبره غورځولې ده، او مونږ د الله نافرماني کوو. ډاکو هم غوث پاک په لاس باندې توبه وایسته، او ټول ډاکوان توبه تائب شول. علما فرمایي چې هغه ټول ډاکوانو توبه وایسته او د خپل زمانې اولیاء جوړ شول.